الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډېرو عزتمندو علماء کرامو، قراء کرامو، حفاظو او عامو مسلمانانو، زه چې کله دا شان مجلسونو ته ځم چې د قرآن پاک ختمونه پکې وي، که د نادرې ختمونه وي، که د حفظ وي، که د تجوید وي، که د علماو فراغت وي، صرف په دې نیت باندې چې دې پاک مجلس کې شرکت وکما او په دې مجلس باندې چې کوم رحمتونه راوریږي دغه رحمتونه الله په موږ هم راووري. دا پاک مجلس څنګه دی؟ پاک مجلس داسې دی الله انسان ته دوه څیزونه ورکړي چې یو روح دی یو بدن دی. دا روح لپاره د ټول نه ښکلی غذا چې هغه پی دي. کله چې انسان پیدا شي نو دا غذا ورته الله ورکړي. د بدن لپاره دا غذا ده او د روح لپاره غذا قرآن پاک دی. چې کله ماشوم د خبرو کولو شي او قابل د تعلیم شي نو هغې ته قرآن پاک وښودلی شي. نو دغه ماشومان چې دي دا پاک خلق دي. ولې چې دوی ګناه نه ده کړې، دوی معاف خلق دي او وجه دا ده چې دوی سره د هیڅ غم نشته دی. په جنت کې غمونه نشته دی. وجه دا ده چې انسان معاف شي او دنیا کې دغه ماشومان پاک خلق دي، دا معاف دي. نو دین پاک د دې په سینو کې قرآن پاک دی، پاک قرآن دی. نو د دوی نه بهتر خلق په مخ د ځمکه کې نشته دی. دغه ماشومان چې دی کوم قرآن شریفونه یاد کړي دي یا په نادره وی یا یې حفظ کړی دی، نو ځکه دا پاک مجلس دی. د دې مجلس لپاره هر مسلمان ته پکار دی چې په اطمینان سره کینی، په خوشحالۍ سره کینی او د دې نه لوی نیک عمل بل نشته دی. نو دې وجې نه دغه ورونه مسلمانان چې څومره راغلي دي الله دې دوی ته دا عظیم اجر نصیب کړي چې دوی په ګڼټو دلته کینی او دې رحمت نه استفاده کوي. عزتمندو، ستاسو په مخ کې ما د قرآن پاک یو آیات ویلی. آیات مقصد دا دی چې الله پیغمبران رالیږلي دي د دریو خبرو لپاره. اوله خبره ده یتلو علیهم، چې دوی دا پیغمبران خلقو ته دا قرآن وښیي. تلاوت څه ته ویل کېږي؟ د الفاظو لوستلو ته وایي. او د تلاوت دا د تلوې نه دی، تلوه ویل کېږي تابعداري ته، پیروي ته، چا پسې تلو ته. نو صرف د قرآن پاک او د آسماني کتابونو دا خاصه ده چې د دې لوستلو ته تلاوت وایي. نو تلاوت معنا ده چې څنګه الله د طرف نه نازل شوی دی اقا شان ته به منګه دا قرآن وایو.
دا صحابه کرام اگر چې دوی عربو په عربي ډېر ښه پوهېدل په نظم و نثر کې ماهر وو دوی ته الله یو علم ورکړی و چې هغه طبیعي علم و سړي او زنانه او ماشومان واړه ټولو ته شعر یاد و هر چا کولی شو چې شعر ووایي خو فرق به پکې و چې چا به ښه و چا به کمزوری معنا دا چې په خپل ژبه کې دوی ته الله ډېر مهارت ورکړی نو تفسیر د قرآن لپاره آخرینه شی دا دی اول خو به تفسیر د قرآن په قرآن سره بیا به په حدیث سره بیا په اقوال د صحابو سره او بیا به دا چې د عربو پخواني لغات به وي دې وجې نه علم ادب په مدرسو کې ویلی کېږي چې هغوی دا مخکیني لغات د جهالت د زمانې هغه لغات ژوندي پاتې شي د قرآن او حدیث په یادولو کې موږ ته امداد وکړي نو لهذا دا صحابه سره د دې نه چې په عربي پوه خو لیکن تجوید او قرآن یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دی تجوید یې د هغوی نه کړی دی یعنی الفاظ یې د نبي علیه السلام نه یاد کړي دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه قرآن ویلی دی صحابو اقا شان یاد کړی دی چونکې صحابو کې الله ډېر لوی قوت ایښی و زمونږ ټول عمر خواري د هغې د یو ګنټې برابر نشي کېدی هغې صرف په اورېدلو سره د تجوید قواعد او د تجوید مسائل دا ټول هغې ته طبعي طور سره یاد یو تلاوت و لیکن دغه تلاوت چې د تابعینو زمانې نه وروسته بیا دا مسله ختمېدله د قرآن کریم الفاظ هم چا صحیح نه ویلې تجوید مسله ختمه وه په مدارسو کې هم تجوید ډېر کم و 15 کاله کې الله دغه فضل وکړو او خپل لوی فضل یې وکړه چې څوک قرآن وایي یو خدا چې په کلي کې څومره خلک دي هغې به ټول قرآن خوان وي زیات به پکې حافظان وي زیات به پکې عالمان وي زیات به پکې مجودین وي داسې خلک نشته چې د قرآن پاک نه پاتې شي یو ماشوم چې قرآن پاک وایي هسې به یې نه وایي بلکې د تجوید سره به یې وایي په صحیح الفاظو به یې وایي مون به یې صحیح وي دعاګانې به یې صحیح وي ضروریات او مسایل به ورته یاد وي دا د الله داسې یو نعمت شوی دی په موږ او داسې رحمت دی موږ ورولی دی چې اوس موږ نه پوهېږو چې موږ کې څه کمالو چونکې خبره دا ده چې الله کم نعمتونه ورکوي هغه په خپل فضل سره ورکوي فارسي کې یو شعر دی ان سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده دا سعادت او نیک بختی د چا په زور او قوت سره لاسته نه راځي تر څو چې الله رب العالمین دا چاته ونه بخي ډېر زورور خلق او ډېر مالداره خلق ډېر منصب والا خلق هغوی دا نعمت نه محرومه دي الله دا نعمت موږ دې دا نعمت الله صرف موږ ته راکړی دی نو دا د تلاوت دا نعمت الله اوس موږ ته داسې ډېر راکړو چې دا په هیڅ دور کې داسې نعمت چاته نه دی ورکړی دویم شی چې الله پیغمبران رالیږلي دي لپاره د دې چې ویعلمهم الکتابه چې تعلیم د کتاب وکړي دی اگر چې په عربي پوهېدل خو بیا هم معنا یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یاده کړې ده نو قرآن پاک دا معنا یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یاده کړې تفسیر یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یاد کړی دی نو د قرآن پاک تفسیر په دغه سلسله روان دی نو هیڅ څوک نشي کولی چې خپل د ځان نه تفسیر وکړي یو درېیمه خبره ده ویزکیهم الله موږ او تاسو ته یو بل نعمت راکړی د تزکیې چې هغه دا چې تعلیم سره تربیت دی نو دغه تربیت چې دا د دې استادانو په برکت باندې کېږي دغه حفاظ دا محترمین او دا قرا دا علما دا موږ دې ماشومانو ته هم تعلیم ورکوي هم تربیت ورکوي
هم ادب ورکوي هم د دوی اخلاق صفا کوي په دوی کې ادب راولي هغه ادب چې د مور و پلار لپاره پکار دی نو که چېرته د علم دین نه یې کړی دغه حافظانو دوی ته د آداب نه یې ښودلي د دوی تربیت یې نه یې کړی نو هېڅکله یو اولاد د خپل پلار ادب او احترام نه کوي بلکې دل ازاري کوي خو کوم حافظ کوم عالم چې دی فارغ شي نو دی به د مور و پلار خپل خدمت کوي نو دا د نبي علیه السلام بل ډیوټي ده چې هغه تزکیه ده نو نبي علیه السلام د صحابو تزکیه کړې وه نو همدغه شانته دا استادان تربیت کوي د دوی تاسو دې استادانو پوره قدر وکړئ د حفاظو د مدارسو پوره خیال وساتئ او دعاګانې ورته وکړئ خصوصا دا زموږ مشران قاریان صاحبان او علماو چې قاري صاحب روح الله او د ده شاګردان او څومره چې په علاقه کې نور قرا او حفاظ دي دا ټولو ته الله رب العالمین دا سعادت ورکړی دی او د دې سعادت الله داسې خور که چې ستاسو د ټول قوم بچو ته الله دا خور که او ټول به حافظان وي او ټول به قاریان وي او ټولو ته به الله دا سعادت ورکړي الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله